آیت نمبر 26 دولسم رکو وشتم سپارہ صفحہ نمبر 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سورة رحمن آیت نمبر 26 دولسم رکو وشتم سپارہ پدی آیت کریمه کې الله پاک یو دا خبره بیانې چې عالم بفنا کیږي فنا دا مطلب په انسان باندې به مرګ راځي او د انسان زندگی چې په کم شیز ختميږي هغه ته مرګ ویل کیږي نو که انسان دی او که پریان دی پدې کې فبأي آلاء ربكما تكذبان دو جماعتونه دي انسانان او پریان نو الله فرمایي چې انسان به هم فنا کیږي پریان به هم فنا کیږي یو پیرا نبی صلی الله علیه وسلم ملک الموت فرشتي ته یو خبره وکړه چې یره ترازی نو پکار دادی چې د انسان ته اول نوې زبردستان روح اخلم وی دی ملک الموت فرشتي وته ویل چې د الله پیغمبره ډیر شیزونه داسې دي چې هغه روزانه د انسان ته د مرګ یا دهانی ورکی خو انسان ته عبرت نه حاصلې وی دانور چې کله پروزی نو دا د انسان ته د دې خبره پیغام ورکی چې زبم داسې یوزل پروزم اور دغه شان د انسان نوکان چې کله روخیږي راغټ شي نو انسان څه کوي خپل دا نوکان کټ کی د ویخ نه نو دا نوکان د دې خبره پیغام دی چې تبه هم داسې یوزل ختميږي وا او ونه چې کله د خپل د حد نسیوای شي او بیکار شي نو زمیدار چې کم دی د سنه کټ کیا د ویخ نه کټ کی نو دا د دې خبره پیغام دی چې تبه هم یوزل سکیږي مریبا او دغه شان چې کله سبا روخیږي سبا شي نو دا د دې خبره پیغام دی چې څنګه شپه راغلی د په دې شپه باندې سره راغله سحر پر راغللو او بیا چې کم دی په دې سحر باندې شپه راشي نو په دې کې انسان ته پیغام دی چې تبه هم داس یوزل سکیږي مری او انسان د دینه عبرت نه حاصلې نو دلته الله تعالی په دې آیت نمبر 26 کې دا خبره کوي چې مخلوقات وټول فنا کیږي کاغه انسانان دي کاغه حیوانات دي کاغه نباتات دي او سب صرف پاتې کیږي د الله تعالی ذات او د الله تعالی وجود به صرف پاتې کیږي نو په دې آیت کې دغه دوه خبرې دي کل من علیها هر څوک چې پدیس مکدی فان کیدون کړي ويبقى او باقی به پاتې کیږي وجه ربک نبی له صلوات و سلام ستارب ذات ذل جلال چې خاوند لوی شان دی والاکرام او خاوند لوی عظمت دی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کوم نعمتونه د خپل درب تاسو دواړه تكذبان دروغ غنئ يسأله من في السماوات والارض د مخلوق عجز بیانېږي مخلوق چې کوم دی د چانه ارس غواړي د الله تعالی نه او بیا الله تعالی كل يوم هو في شأن په هر ورځ کم دی په نیوي شان کې وي چاته کم دی عزتونه ور کوي چاته بی عزتونه ور کوي چاته رزق ور کوي چانه رزق اخلي چاته اولاد ور کوي چانه اولاد اخلي نو مخلوق چې کم دی ټول د چا لپاره بیان مخلوق چې کم دی دا عاجزان دي الله نه ارس غواړي او الله پاک زمونږه مالک ته الله مونږ ته ارس را کوي نو په دې آیت نمبر 29 کې دا خبره بیانېږي يسأله سوال کوي ل الله تعالی نه من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي کل یوم هر ورځ
هو د الله لپاره فی شأن پیونوی شان کی دی فبأي آلاء ربکما تکذبان نو کم نعمتنا تاسو دوانه د خپل درب تکذبان دروغ غنئ سنفرغ لكم ايها الثقلان او مونږ به ډیر زر فارغ شو متوجب شو لکم تاسو د پاره ايها الثقلان اي پریانونو او اي انسانانو فبأي آلاء ربكما نو کم نعمتنا د خپل درب تاسو دوانه تکذبان دروغ غنئ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم دلت الله تعالی د پیریانو او د انسانانو یو بل عجز بیانې ک پیریان دي او کوي انسانان دي دا په دنیا کې هم د الله تعالی د تقدیر نه چرته تخدیدي نشي نو لہذا په تقدیر باندې زمونږ څه شی دی ایمان دی نو بنده مبارک چې الله تعالی په تقدیر کې څه فیصله کړی دا نو بنده د هغې نه په دنیا کې نشي تخدیدي او دا سه پریانو مبارک الله تعالی کې چې په تقدیر کې کومې فیصله کړې وي نو پریان ته نه هم په دنیا کې نشي تخدیدي انسان د په تقدیر کې چې څه لیکل شي دا به ته ملاويږي نمبر 1 او یا ځنو علماء د لیکلي دي چې د دین مراد کوم دی اخرت دی اخرت کې چې کله الله تعالی په بنده باندې د جهنم فیصله وکي اور یا په آخرت کې الله تعالی په بنده باندې د جنت فیصله وکي نو دا بنده چې کوم دی په آخرت کې د خپل فیصله نه تخدیدي نشي کدا جهنمی دی دا به جهنم ته ځي نو دا شي نشي کېدی چې جهنمی به چرته لاړ شي جنت ته نو دیګ الله تعالی د مخلوق دا عجز بیانې چې دا ارس زما په دار و مدار او زما چې کوم دی په ملکیت کې دی انسان په دنیا کې هم د تقدیر نه نشي تخدیدي او په آخرت کې هم زما د فیصلې نه نشي تخدیدي یا معاشر الجن ای ډلې د پیریانو والانس او ای ډلې د انسانانو ان استطعتم کچری تاسو وسرسه ان تنفذوا چې بیرته بلار شي من اقطار السماوات والارض لغارونو د اسمانونو او د ځمکې فنفذوا نؤذ لا تنفذون برتبلان نشه الا بسلطان مگر پزور سرا فبأي آلاء ربكما تكذبان نکم نعمتنا تاسو د دوانه د خپل درب درو غنه یورسلو للیگلی بشی علیکما پتاسو ماندی شوادن شعلی من نار دور ونحاس اولگی فلا تنتصران پس مقابل بنشی کولی تاسو فبأي آلاء ربکما پس کم نعمتون با ربکما دخپل درب تاسو دوانا تکذبان درو گنے فإذا انشقت السماء الله تعالی دلته چې کوم د قیامت ذکر کوي د اسمان رنگ اوس څنګه دی دا شین دی او الله فرمایي چې کله قیامت قائم شي نو د اسمان رنگ به دا به دوه قسم وي وردتن تکسر ګلاب ته ویل کیږي د ګلاب دا رنگ چې څنګه سور وي نو ودا څه وجه کم دی د اسمان دا رنگ سور شي او دا شان دې کد دهان چې کله د ساروی نه چې کم دې سړی سرمن لري کی نو د ساروی دا دن سرمن طرف سوي دا تکسور وي او د ساروی چې کم هغه پوره تنه دا غم سره پرته وي نو چې کله قیامت واقع شي او قیامت راشي نو الله تعالی به کم دې دا اسمان دې دا رنگ به کم دې دا به بالکل د سور د ګلاب غوندي سور شي اور یا چې کله د ساروی نه سرمن لري شي او دا سوي تکسور وي دا د قیامت علامه وي فاذا انشقت السماء بیا هر کله چې اوچوي اسمان فكانت نشبد اسمان وردة سر كدهان پشان د سرمن سری فبأي آلاء ربكما پس کم نعمتونه با ربكما د خپل رب تاسو دواړه تکذبان درو غنئ
فيومئذ پس دغه ورځ به لا يسأل سوال نشي کېدی عن ذنبه د ګناه په حق لکه. حالانکه آیتونو کې الله پهله ویلي دي چې انسان نه به د ګناه په باره کې سکیږي سوال به کیږي او دلته په دې آیت کې څه وایي چې بنده نه به د ګناهونو په باره کې څه نه کیږي سوال به نه کیږي او تعارض پکې راغلو جواب ادا ده د بنده عذر به نه قبليږي. چې کله رجستر کولو شي نو په رجستر کې به د بنده یو ګناه لیکل شي مثلا زنا یا مثلا شراب نو دا بنده به الله ته کوم دی عذر نشي کولای چې یا الله ته کوم دی ملګرو دوکه کړي ما نو عدل د کوم دی دا مراد دی چې د ګناهونو په باره کې به کوم دی الله تعالی عذر نه قبلي. الله دا سه بیا عدالت ته په د ګناه په باره کې د ګناه په باره کې به الله تعالی د بنده سره قبلي عذر. فيومئذ پس دغه ورځ به لا يسأل سوال نشي کېدی عن ذنبه د ګناه په حق لکه انسان لا هیڅ انسان ولا جان او نه لپیرینا. فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم نعمتونه به تاسو دوانه د خپل رب درو غنه. يعرف المجرمون بجندلی بشي مجرمان بسيماهم د خپل مخونون. فيوخذ پس نیولی بشي بالنواسي پوختو د تندینا والاقدام او په قدمونو. الله چې کله د جهنمی په باره کې د جهنم فیصله وکي نو دا په جهنم کې څنګه چول کیږي دا ذکر دی بګي. الله دې زموږ استاد حیا پر د عزت او ساتي. ودا جهنمی چې کله په جهنم کې اچي نو د تندی دا ویخته دا تندی دي چې دا کم ویخته شروع کیږي دا تندی او د انسان چې کم دی دا قدمونه خپې دا دوانه به اوتړلی شي دا به داسې بالکل رافول به کی. او د دې مثال داسې ورکی وی لکه په قربانۍ کې چې کله ګډ سړی را لړکی دا د کم زینونه مونږ نیسو دا چې کم دی مونږ د سر نم نیسو د خپو نیم نیسو نو چې کله دا دوانه زینو کې چې کم دی سروي قابو شي دا بیا رب نه وهي. نو الله پاک چې کله په جهنمی باندې د جهنم فیصله وکي نو د دې تندې د ویخته او د خپې دا دوانه به کم دی دا سره یوزي بشي لکه فوټبال او بیا به کم دی جهنم ته لړکی نو دا غي ذکر دی بګي. يعرف المجرمون بجندلی بشي مجرمان بسيماهم د خپل مخونون. فيؤخذ پس نیولی بشي دوی بالنواسي فبيختو د تندي والاقدام او په قدمونو. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کوم نعمتونه وا تاسو دوانه د خپل رب درو غنه. هذه جهنم التي يكذب داد هغه دوزه التي يكذب بها المجرمون چې درو په غنلو هغه مجرمانو. يطوفون بينها دوی به چار چاپیر ګرځي پمینځ د دې کې وبین حمیم ان او پمینځ د وشیدل اوبو کې. دا مجرمان چې کله جهنم کې واچول شي نو الله فرمایي چې دی و د جهنم کې دنه داسې تاویږي او څنګه بتاویږي پس کې بتاویږي نو په وشیدل اوبو کې. حمیم چې کوم دی ویل کېږي بالکل هغه جوشیلا اوبو او بدومره اوخټ کی کنه چې دا کله بیا د لوخي نم را پروزي نو دې ته حمیم ویل کیږي. نو ودا فوټبال غونته باول چې کم دی په جهنم کې واچول شي ځکه چې کله خپا او سر دا اوتړل شي نو انسان بالکل داسي وي. نو ودا چې کله په جهنم کې واچول شي یطوفون بینها وبین حمیم ان دا به تاویږي با پس کې پس جوشیدول اوبکه. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کوم نعمتونه د خپل رب تاسو بدوانه درو غنه. واخر الدعوانا الحمد لله.